چې یو حافظ به 10 کسان جنت ته بوځي. زه باقاعده حافظ یم، ستا قرآن مې یاد کړی دی، 10 کسان به جنت ته روان کي. کوم کسان؟ هغه چې جهنم وله واجب شوی دی. او شیخ زکریا صاحب لیکلي که نوره مطالبه وکړي الله نور جنت ته به ورکوي. خو 10 باقاعده دي. بیا به شهید راپاسي چې ای الله زه ستا په لار کې شهید شوی یم، او یا کسان به هغه ځان سره جنت ته بوځي. بیا به حاجي صاحب راپاسي چې ای الله ما خو حج کړی دی، 400 کسان به حاجي صاحب ځان سره جنت ته بوځي. بیا به عالم راپاسي، الله اکبر، بیا به عالم راپاسي. نو علماو ته به الله څه وایي؟ علماو ته به ووایي چې د اسمان د ستورو عمره خلک ځان سره جنت ته بوځوي. د اسمان د ستورو عمره خلک ځان سره جنت ته بوځوي. او معرف القرآن کې یو حدیث مبارک دی چې ورته به وویلی شي چې څومره شاګردان دي جنت ته ځان سره بوځوي. زما عزتمندو د حافظ صاحب شاګردان شئ. شاګرد یوازې دې ته نه وایي چې ته د بخاري شریف او ترمذي شریف ووایې، دا ته د هغه په مجلس کې کښېنه، سر کې هغه لګېږه د حدیثو درس پړاوخي، ته په نیت د شاګردۍ کښېنه، ته د هغه شاګرد شوې. مولانا صاحب کتاب راولي او موږ بار منډې وکړو. الله اکبر، الحمدلله. دا دوی چې کوم څه بیانوي دا موږ ټول ویلي دي. خو یقین دې وشه زه چې کله بل ځای ته شپې ته لاړ شم ما سبا هم د هغه مې چې مولانا صاحب په سر کوم حدیث ویلی موږ له خو دونه مزه راکوي. چېرته لاړ شم او نه یم چې یاره پرون بیا کوم حدیث مبارک ویلی. د الله د نبي خبرې خو خوږې خبرې دي که عرض مې دا کړو زما عزتمند ورونو. او بیا به چې دا ټول خلک به خپل سفارشتونه وکړي نو بیا به الله څه فرمایي؟ الله اکبر. الله به وایي تاسو خپل کارونه وکړل خو زه خو پاتې یم که نه. الله اکبر، الله اکبر. عالمان به دغه شان حاجیان او حافظان او طالبان او دغه شان چې کوم دی مجاهدین او دا ټول به خپل کارونه وکړي. پیغمبران علیه الصلاة والسلام به وکړي. الله وایي زه خو پاتې یم، ما خو لا نه دی کړی. نو بیا به الله څه کوي؟ یو حدیث مبارک یو لپه راغلی، یو لپه به الله پاک د جهنم راوچته کړي. زما خدا یقین دی چې په جهنم کې به څوک هم پاتې نه شي. ولې لپه د چا ده؟ د الله لپه ده. مثال هم نشي ورکولی، مثال هغې مثال هم نشي ورکولی چې الله لپه به څومره وي. او لا بل حدیث کې ما کتلي 2 لپې راغلي دي. الله اکبر. څوک به انشاءالله پاتې کېږي نه، د الله د لپې به څوک بر پاتې شي. زما عزتمند ورونو خو کم از کم وایي د کونډې زوی څه خو بویه که نه، ما له هم څه په کار دي که نه. ډېر افسوس خبره ده، ډېر افسوس خبره ده. داسې ښکلي ځای کې الله پیدا کړی وه چې الحمدلله دارالعلوم حقانیه ده. زه یو خبره کله کله کوم، تاسو به لږ سوچ کوئ. زه ویم په تمام پاکستان کې به د حقاني په شان دارالعلوم پیدا نه کړي. زه که څوک قسم وخوري ګناهګار به انشاءالله نه شي. دومره ښکلی نعمت الله تعالی را کړی دی، دومره عجیب نعمت الله تبارک وتعالی موږ تاسو را کړی دی. الحمدلله د دې ملنګ راتلل نو دارالعلوم باندې باندې شوي دي. ګینا کوړي که زموږ خپلوان هم نشته، کوړه موږ ته اجازه نه. الحمدلله ټوله چارسده مو دلته پرېښې ده. دا خان زما د والد صاحب نیکه و، 400 جریبه ځمکه وه. الحمدلله په علاقه کې څه داسې خلک نه وو چې جایدادونه هم دي په 400 کې. هغه هر څه ته ملت یې ورکړي د حقاني په لید باندې راغلی. او دا ځای مې دومره خوښ شو چې اکثر وایم چې یو جنازه به مې په دارالعلوم په مدرسه کې وي او دویمه به مې په 400 کې وي. زما عزتمند ورونو پیدې حاصلې کړي دي که خپله کوړي نه دلته را خپل بچي ولېږو. زما عزتمند ورونو دا خو یو باغ دی، باغ. اوس تقریبا میاشت نیمه وړاندې 1400 پټکي پکې وتړلی شو. 1400 پټکي د عالمان دلته جوړ شو، عالمان. بهرحال زما عزتمند ورونو د قرآن موضوع ده، حافظ صاحب خواري کړې ده او انشاءالله یو مفتي صاحب را روان دی.
هغوی به انشاءالله په دې باندې خپله تقریر کوي. موږ خو تاسو ته بار بار لایي صرف د هغې راتلو پورې زه خبرې کوم. قرآن سره خپل محبت پیدا کړو. قرآن سره ډېر ناشنا کتاب دی. زه خو یې داسې کړم که نه، یو کال مې ویلي وو چې 8 لکه روپۍ هغه وخت کې را سره وي. ما دا 8 لکه روپۍ به ورته مخکې په جب کې واچوم او خیا د ګېډه پسې ما د قرآن شریف څوک په سینه کې واچوي. اوس بوډا شوی ما نه شم یادولی. او اوس وخت کې د 10 لکو اعلان کوم. که چا سره داسې اجازه وي که نه چې مخکې به له 10 لکه روپۍ په جب کې واچوم، ګېډه پسې ما له قرآن شریف سینه کې واچوي، خو نه شم. چېرته ده کې الحمدلله ټول بچي مې د قربان کړي دي. ټول بچي الحمدلله. هغه ورځ مې اخري لور د 9 کالو 15 سپارې بس هغې م الحمدلله. الحمدلله نن زموږ په کور کې 15 حافظان دي. زه یم چې چون خاور له خولې نه خولې ته واچوم. او الحمدلله سار مې ټول بچي مدرسې ته وځي. ټول بچي زړه مې خوشحاله وي. زه یم راغلی دغې لپاره. هغه ورځ مې وویل ما که تاسو علم ونه کړئ زه به خفه یم، ځکه دلته زه کوم. ما خپل علم پوره شوی دی. هلته مې خپلې ځمکې دي، هلته مې هر څه دي، خو تاسو دلته ناست یې. زما عزتمند ورونو، نو عرض مې دا کوو چې دا خپل بچي دې قربان کړو. خپل بچي دې قربان کړو. د علم نه خپل بچي قربان کړو، د قرآن نه خپل بچي قربان کړو. عجیب کتاب دی، عجیب. ما خو د قرآن شریف یو بسم الله لیکلې ده او دې بټوه کې را سره ده. او زه په دې قرآن شریف باندې قسم خورم کوم چې مولانا صاحب دې بچو ته وښودو چې دا بسم الله ما په څه لپاره لیکلې، دا مې د عشق او د محبت په نیت باندې لیکلې. او زه وایم که د قیامت په ورځ باندې جهنم ته ولاړ شم او دا بسم الله ما سره سره به قسم کړم ور باندې ورسېږي. په دې بسم الله په وجه باندې بزرګ نیم. زما پې دومره اعتماد دی چې په یو بسم الله کې په ټول قرآن شریف کې ټول دین پروت دی. ټول قرآن شریف په فاتحه کې موجود دی. ټوله فاتحه په بسم الله کې موجود ده او ټوله بسم الله صرف په دې با کې موجود ده. با نه لاندې نقطه نه مې ورکوي. دا ټول دین په دغه با کې موجود دی. واقعا په یو بسم الله کې دومره کمال دی. څوک چې یو پیره په مانځه کې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم، په یو حرف باندې 100 نیکۍ ملاویږي. او د بسم الله 19 حروف دي. په یو بسم الله ویلو په مانځه کې 1900 نیکۍ ملاو شو. 1900 نیکۍ په یو بسم الله باندې ملاو شو. اشرف علي تانوي صاحب زموږ په دې بزرګانو کې یو ډېر عجیب بزرګ تېر شوی دی، عالم تېر شوی دی. مجدد ورته وایي، مجدد. هغې تقریبا نن په ملک کې 1800 کتابونه موجود دي. بعضې علما 3000 یادوي. هغې یو کتاب لیکلی دی اعمال قرآني. هغې کې تعویضونه دي، وظیفې دي. نو یو پیر صاحب ته یو مرید راغلی، وجي ته به راباندې راغلی ما له تعویض ساز کا. هغې ورته تعویض ساز کو او سمدستي ټیک ټاک شو. کور ته چې لاړه چېرې پیر صاحب څه لیکلي او مرید خو د پیر صاحب تعویض خامخا ګوري. ما ته خپل پیر صاحب تعویض رالیکلی د زوروبۍ نه. زه تللی نه وم. چا ورته ویلي چې یو بچی ډېر زیات جاړي، 4 میاشتې وشوې زوی شوی او سم جاړي. مفتي صاحب به دا کار نه کوي، خو دا تعویض له ویسئ وایي په شا دې ورته واچوي چې څنګه ورته په شا باندې کېږو سمدستي لیک شو. ما هم کلاو چې خدای پیر صاحب مې څه لیکلي او چې مې ونیو پړاو کو نو څه وایي الهي بحرمت حضرت آدم علیہ السلام، الہی بحرمت حضرت موسیٰ علیہ السلام، الہی بحرمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الہی بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. هغه الفاظ لیکلي وو. نو ما کلاو کړی وو. نو چې څنګه هغه مرید تعویض کلاو کوي، ها خو بل شان مرید چې صرف بسم الله ده نو بیا بېرته به راغله. نو بیا یې رامنډه کړه جومات باندې بېرته به راغلی تعویض دې کلاو کړی که نه چې ښه تا ته خو پته نه لګي ټول دین خو په بسم الله کې پروت دی که نه. وایي بیا دله تعویض سازوم کلاو یې نه کړي. بیا یې ویله ساز کړو ته به ترې بیا لاړه چې کال پسې کلاو کړو بیا هم بسم الله وه. و یو بسم الله کې دونه برکات پراته دي. یو منافق و
د هغه یو مسلمانه ښځه وه خو چې هغه ښځې به څه کار کوو نو هغې به ویل بسم الله الرحمن الرحیم دې منافق باندې دا آیات بد لګېدو چې دا ولې هر وخت بسم الله وایي یو ورځ دې خاوند وله تیلۍ ورکړې پیسو وایي دا کېږده هغې تخت کې کېښوده خاوند پټ لاړه تیلۍ راواخېسته نو کوی ته یې ګزار کړه او ګنټه پس راغلی وایي تیلۍ راواله پیسو دې منډه کړه بسم الله الرحمن الرحیم الله جبریل علیه السلام راولېږه چې ورشه زما یو محبوبه ده هسې باندې بسم الله وایي تیلۍ په کوی کې پرته تیلۍ راواله تخت کې کېږده او چې هغه ورتلله هغه کوی نه راغستې وه هغه زنانه راواخېسته وایي تیلۍ دې واله هغه مسلمان شو که یې ویل بسم الله کې دونه برکت دی زه په دارالعلوم حقاني کې روان وم زما استاد محترم نن وخت کې چې کوم محتمم دی حضرت مولانا شیخ الحدیث انور الحق صاحب دوی یو کمرې ته ولاړو طالبان ترې راته وو او ورنه کولاویږي ما ته وایي پیره راشه ځکه استاد دی که پیره وایي راشه ورنه کولاویږي ما خجې راکړي تاله چابي راکړي نو ما پټې ویل بسم الله الرحمن الرحیم مې داسې تاله کولاو شو وایي ما نه وایي چې بزرګ دی ما نه چې بزرګ دی خو بسم الله وویله په بسم الله کې خو چې کوم څه پراته دي حیران باندې پاتې نو عرض مې دا کړو زما عزتمند وروڼو تانوي صاحب دا هم لیکلي دي عیسی علیه السلام